تملیک وایسته کم تملیک چې د نن نه 55 سال مخکې یو زنانه خپل ورور ته کړی دی دا په اوس مقدمه کولی شي د بندوبست په دوران کې زنانه باقاعده پټواریانو ته درخواست کړی دی چې ما د مالک په حیثیت درج کړي او هغوی غ درخواست خارج کړی دی دا په وراثت کې نه ده شامله کړي نو دا په نن کیس کولی شي او د تملیک لوازمات څه دي او کومه پراپرټي باندې چې زنانه د وراثت مقدمه راوړي کیس راوړي هغه پراپرټي رونو خرڅه کړې ده یا یې سوله خرڅه کړې ده نو بیا هم دا مقدمه کولی شي او دغه شانتي نورې د وراثت په حواله سره انتهایی اهمې خبرې دا به مونږ په نننی ویډیو کې زده کوو خو زما درخواست دا دی چې تاسو ویډیو پوره واورئ او د پوره ویډیو اورېدو به فایده دی چې د وراثت په حواله سره بس تاسو په ذهن کې چې کم سوالونه دا به ان شاء الله تعالی کلیر شي او یو مظلوم زنانه ته به خپل حق میلاو شي د پېښور های کورټ منګوره بنچ یو انتهایی اهمه فیصله د انهریټنس په حواله سره کومه چې د 2026 سی ایل سی پیج نمبر 176 باندې ریپورټډ ده او په هغې حواله سره عدالت دا ټول سوالونه فیصله کړي دي په 1969 کې د تملیک یو ډاکومنټ عدالت نل اینڈ وایډ ګرځولی دی اگر چې د بادشاه صاحب والي صاحب په وخت کې د رواج په حواله سره ډیر شی فیصلې داسې دي چې زنانه ته د نفقې حق ورکړی دی خو د وراثت حق هغې ته نه دی ورکړی په دې فیصله کې د قانون او د شریعت په حواله سره یو ډیر ښه کمنټس دا زموږ د علم دپاره انتهایی ضروري ده پکار ده چې دا موږ وګورو او دې زنانه ته بالکل د وراثت حق ورکړی دی دغه شانتې په دې فیصله کې په 1986 کې د سوات د بندوبست په دوران کې زنانه باقاعده راغلې پټواریان ته درخواست کړی دی او د وراثت د اندراج په حواله سره د شجر نسب د اندراج په حواله سره خو اهل کاران مال باقاعده غ درخواست خارج کړی دی او دا زنانه بیا غلی پاتې شوې ده بلکې دا اوس 20 کاله بعد عدالت ته راغلی ده نو په دې حواله سره ډیر ښه کمنټس دي په دې فیصله کې د معزز عدالت چې په وراثت کې لیمیټیشن په دې لحاظ سره نشته بلکې رس جوډیکاټا د قانون هغه اصول چې په یو واقعیا باندې په یو داوا باندې آیا 2 پیری 3 پیری ته داوا کولی شي کیس کولی شي کنه هغه اصول عدالت فاصله کې په دې ججمنټ کې بیان کړی دي او دې زنانه ته د انهریټنس سوټ د هغې باوجود هم ډیګري کړی دی د تملیک په حواله سره هم په دې فیصله کې چې د تملیک کوم ریکوایرمنټس دي یعنی اپر اکسپټنس او ډیلیوري اف پوزیشن په دې حواله سره عدالت معزز عدالت انتهایی اهم کمنټس چې دا ثابتول فاصله کې د چا کار دی نو دا د دې زنانه د رور چاته چې څوک چې بینیفیشری دی دا برډن اپروف دا په دې رور باندې دی چې دا ثابت کی او دغه شانتي د دې په دې کې فیصله کې کومه پراپرټي دا چې صحیحه دغه خرڅه شویم ده خو د دې باوجود هم عدالت دا د زنانه په حق کې دا مقدمه کړې ده اگر چې د دې مقدمه اوریجنل واقعیا چې دا نو دا ټرایل کورټ یا سیول کورټ چې ته مونږ وایو دا د زنانه په حق کې دا مقدمه ډیګري کړي خو بیا په اپیل سټیج کې سیشن کورټ دا د رور په حق کې باقاعده فیصله کړې ده او پراپرټي د انهریټنس پراپرټي په حواله سره دا سوټ اپیلیټ فورم سیشن کورټس کې دا داوا خارج کړې ده آنریبل های کورټ د لوور کورټ ټرایل کورټ سیول کورټ فیصله چې دا برقرار ساتلې ده او د قرآن د شریعت او زمونږ د سکسیشن ایکټ مطابق دا عدالت د خور په باره کې فیصله کړې ده او انهریټډ سوټ د زنانه په حق کې ډیګري کړی دی د لا د طالب علمانو لپاره او د وراثت مقدمو په حواله سره د مظلومانو زنانو لپاره دا یو انتهایی اهم ججمنټ د علم په لحاظ سره او د
خپل حق اغستو په لحاظ سره او په دې کې دا ډیره انتهایی اهمه خبره د رواج په حواله سره د رجډوکاټا په حواله سره د لیمیټیشن په حواله سره او خاص کر دا ډیر کم کیسونه داسې مخې ته راغلي چې د بندوبست په وخت زنانه باقاعده درخواست ورکړی هغه ریجکټ شوی او دا اوس بیا راغلی ده. نو دا د دې وجې نه دا چېرې دا فیصله انتهایی د کتو قابله ده او وما علینا الا البلاغ.